अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदह ला शरीक लहु ला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु ला निद्द लहु वला नदीद लहु वला जिद्द लहु वला ज़िद्द लहु वला मुमिद्द लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व महबूबना व महबूब रब्बिना व अत्क़ाना व अअलाना व अजलाना व औलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़क़द क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सिरू ज़िक्रा हाज़िमिल लज़्ज़ाति यनी अल मौत औ कमा क़ाल वक़ाल अहदुम मिनस सालिकीन उजाले अपने यादों के हमारे साथ रहने दो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक अस्तगीथ। मुहतरम मुसलमानान हो, अल्लाह तबारक व तआला वमुंगा उता सुबान दे बेशुमार नियामतुन दी दा आगा नियामतुन शुमेर दा मुमकिन न दे यौ सड़े शपौरज लग्याई दा अल्लाह पर नियामतुन बांदे गौर फिक्र कई खुदी दा अल्लाह दा नियामतुना शमेरे ली नशिखा पदगा नियामतुन दा अल्लाह की यौ अहम नियामत द दुनिया दा जिंदगी दा दुनिया दा वक़्त
او د دنیا دا زندگی د دې دا وخت دا ډیر زیات قیمتي دی د دې یو لمحه د دې یو ساعت زکه د دنیا د دې مختصر زندگی پدی باندې د آخرت د نه ختمېدو زندگی والا انحصار دی بیا مونږ او تاسو سره دا زندگی د دنیا دا نعمت سره دا امانت دی در الله امانت ته پدی وجہ رب ذوالجلال فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ دا زندگی صدا پار راکڑی دا چی دا نعمتم دے نو دا امانتم دے پدی زندگی کی بس کو دا زندگی صدا پارا دا نو اللہ رب العزت فرمائی خلق الموت والحیات اللہ مرگ پیدا کری نو اللہ جن پیدا کری دے لیبلوکم ایکم احسن عملا دا پا مونگا و تاسو بانے امتحان دکھا مونگ کی دنیا ترالو دا دنیا زندگی مونگ تا ملاو شوا او انسان دا عمر اغا حد تا ارسیدہ چی دی پا پاک و ناپاک پا جائز و ناجائز پا پاک و پلیت حلال و حرام بانے پوشا دو باندے احکامات دا شریعت پر شو دا امتحان شورو شخا دنیا دا دی زندگی پا دا باندے امتحان شورو شو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ مرگ پیدا کرے نو اللہ جن پیدا کرے دے نو لیبلوکم اللہ امتحان کئی پتا سو امتحان شروع دے پارچے راکڑی شوی دی پارچے ڈکو پا پتا پوئی گنا مونگو یو دین بس با یو چانس رازی یو وقت برازی یو موقع برازی نا روزانہ ماوتا لکل کو پارچو کی دا دنیا چی سونا زندگی دا نو پدے کے دا امتحان شورو دے امتحان سبا کی گی بیگا کی گی پا امتحان کی دا دنیا دا زندگی او ایگزامینیشن حال دے کتا دخلین سراویست نو دام پر ریکارڈ بانے پاتی کی گی خواہ دا ریزل بتا تبیا اور رولی کی گی اقرا کتابک دا ریزل دیوس اگورا چتا تا خگ گڑیو کتا بد گڑیو پتا خو دنیا کی سترگی پٹے وے تا خو پا دنیا کی سترگی پٹی کڑے وے او زندگی دے تیرولا زوانی دے تیرولا تو لیبلوکم اللہ پتا سبان امتحان کئی ایکم احسن عملا چی پتا سو کی خیستہ عمل کا ان کے سوک دے نو اللہ دا مرگ و جن پیدا کری دکھا حقور دی آیت کی یو عجیبہ ترتیب دے انسان تا خو اول زندگی میں لو شوا زندگی با تیرئی نو بیاور بانے اخیر کی مرگ رازی خود دی آیت کے اللہ فرمائی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا گورا دا مرگ تذکرے پا کہ مخ کیوں کا اللہ رب العزت دا مرگ تذکرہ مخ کیوں کا اللہ اکبر چتا زندگی دا انسان تیرئی دی بعد دا مرگ یاد مخ تک دیخوا
داسې په ودو باندې به جون نه تیری، داسې په غفلت کې به جون نه تیری. دی به هر وقت دا سوچ فکر کوي چې نه جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. دی به هر وقت دا سوچ او فکر کوي یاره ما ته نن مرګ راتلی شي ښه، نن سار میں ناشتہ وکا د سبا ناشتے پتہ نه لګي، نن را باندې نور د سبا راوخته د دې د ډوبېدو زما جون کې پتہ نه لګي، نن را باندې ماښام شو د سبا د رڼایې څه پتہ نه لګي. دی با د مرګ یاد مخې تک دی چې مرګ اینی ټایم واقعہ کی دی شي پتہ چاته نه لګي. رسی دوسرے کے ہاتھ میں ہے نہ جانے کب کینچے، رسے بیاس تدبل اختیار کې دا پتہ لګی نا چې دا رسے کله راخ کیخا او زما د زندگی خاتمه کیږي. دا داسم نه دا اغه نوجوانانم په دوکه کې پراته دي چې هغه ویا چیرې ورګه زب بوډا کېګما، زب د شپېتو نه اولما، زب د اویاو نه اولما، بیا به مړ کېګما. نه مرګ دې ته نه ګوري. اللہ اکبر کبیرہ. پدی وجہ قرآن کریم کے مونږ ته الله بیا بیا وای چې ګوري مرګ به در باندې راځي، تاسو نوې تاسو لمی جن درک کنتم امواتا فاحیاکم، تاسو نوې نو تاسو ته الله دنیا کی وجود درک، نو بیا عمر به تیروي نو ټول عمر به زندگی با سونیا ثم یمیتکم، بیا به دروانه الله مرګ راولي. ګوري دا ذہن کے دا خبر انسٹال کا، یہ دنیا کا رائے کا گھر ہے اس سے ایک دن نکلنا پڑے گا. دا ذہن کے دنیا نہ بزما دار سبرانا پاتی، دا مال بم پاتے نو جیدادم پاتے نو بنگلم پاتے نو گاڑ امرانا پاتے ہر سو اولاد امرانا پاتے بی بی امرانا پاتے دا کرائی پکور کی ماں، اور اس سے ایک دن نکلنا پڑے گا. دا ډیر ناشنا مضمون دی ښا، دا سړی ته دا زړه وینځي. دا مضمون انسان د گناہونو نه متنفر کوي چې دا خبرې په یاد کیږي نه ګناه ته به دې ډډې نه لګي، بیا ګناه ته به دې نه کیږي. بیا کله الله تبارک و تعالی فرمائی ګور تاسو لمی په دنیا کی جون درک نو ثم انکم بعد ذالک لمیتون، پھر اس دنیا سے جانا پڑے گا. گوری دنیا کی میں تاسو لا سلم ہاتھ درک نو ثم انکم بعد ذالک لمیتون، بیا بتاسو د دنیا نزیم. نو کل اللہ فرمائی وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَٰهِينَ، تاسو لپا دنیا کی لگا نفع دا لگا سکا دا. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَٰهِينَ تر یا وقت پورے دیزے نبزے. فدی وجہ ما یو حدیث پاک لستلے ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت. نبی علیہ السلام فرمائی تاسو ډیر ډیر یادوے، سی یادوے ډیر ډیر، اکثرو ذکر ډیر ډیر ذکر کوے د کم سیزا حازم اللذات چی خوندونا لذتونا مزی دا ماتون کی سیز دکھا. اگا کم سیز دے الموت چی اگا مرگ دے، مرگ یادوا زان لا پخپل سلیبس کے پخپل ٹیم ٹیبل کے مرگ تزے ورکوا، دا بکوم دا بکوم دا بکوما علیکہ مرگم رات لیشی. وخواب دے مشرانو چی خبری کوئی دا کار بکو دا کار بکو وسر بے یو ٹکی کو کہ چتا مرگی لرگی نکوئی خواہ مرگی لرگی نکوئی دا کار بدا سکو. لکه چې سړی باندې مرګ راشي بیا د لرګي غونته پروتي نو
الله اکبر کبیره. که مرګی لرګي نکو نو دا سره وایا که زندگی و ان شاء الله نو دا کار بداسي وکما او که مرګ راغی نو د الله رب العزت نه د خاتمه د ایمان سوال کو چې ربا د دنیا نظما چې مرګ را ترازی چې په ایمان سره ایم بس چې زړه می پاکي چړه کې می ګندونه نه یو نو ذکا نبی علیہ السلام فرمائی اکثرو ذکر حازم اللذات یعنی الموت تاسو اغل عزتنا اغا خوندون و مزی ماتون کی سیزا تا دیر دیر یادوے چی اغا مرگ دے سونا چی انسان مرگ دیر دیر یادی کنا اللہ اکبر کبیرہ نو دونا دا آخرت طرف ترغبت سیوا کیگی نو ار وقت کې سوچ کوا چې بای قبر را روان دی دلته خو د کور د پراخې سوچ کې شهر دلته می یو دوا کناله بنگلای او دارنګي په جیربونو کې می بنگلای بیا په بار بل چتمی او دارنګي بلا شرنا غانی پکې نو دا سوچ خو کې نو دا سوچ من نه دی خو دې سره دا سوچم کوا چې زما یو بل کمرم را روان ده یو بل کور مم را روان دی چې هغه کې مرا ترنای کنه ښا دلته د کور د پراخې سوچ کې نو خدای سوچ کوا ګنا نه ده د پراخه کور سوچ ګنا نه ده خدا سوچم وسره کوا چې ګوري یو بل کور مې را روان دي چې غمرا تکولوي غمرا لفراخیا چې پای کې مرا ترنایا اما بیوتکا فی الدنیا فواسعا هر چستا د دنیا کورونه دي نو دا خو نن تا ډیر پراخه جوړ کړی دي نو خدام اما بیوتک فی الدنیا فواسعا فلیت قبرک بعد الموت یتسع ہوئے افسوس چې د مرګ نرستو ستا دا قبر دام فراخیا لګدا سوچم کوا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اب مرګ یادو یو شیر بیوی احادیث مبارکو کے راضی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دا ابو بکر صدیق اغا شیر ذکر کرے دے وی کل امرئ مسبح فی اہلہ ہر یو سڑے پخپل کور کے سبا کئی پل بال بچ سرا پل کاروبار روزگار کے لگیا دے سبا کئی روزانہ کل امرئ مسبح فی اہلہ والموت ادنا من شراک نعلہ وی ار یو سڑے سبا کئی پخپل کور کی خو والموت ادنا من شراک نعلی وګوره یاد ساتا دا مرگ تا تا د پیزار د چڼیاو نم زیات نږدې دی ګوره تاله دا چڼیاو سونه نږدې دی یا دې پیزار ته دا چڼیاو سونه نږدې دی دغه عمر تا پسې دا مرگ لګېدلې دی تا پسې مرگ لګېدلې دی ښا اللہ اکبر بعض علماء لیکلی کنا ایو تندی وی خوبی لیدا پا دی خوب کی دی یو نظاره ویني یو زماری ور پسې لګېدلې دې ته منډې وای سم پریشان خولې کرامات دي د یو کوی ولیدا د ویل دی کوی ته به تخکته کوشما د دې زمری نه وبچم نو دی چې هغه کوی خواته ورسېدا نو دی کوی ته یو دوا سانګې داسې ښکته ورکوشي وي دي دغه سرانګو په مدد سره ځان راټینګ کو خو دی چې ښکته هغه کوی کې ګوري که پای کې یو اجدها د خولې وازه کړې ده دا خو بل مصیبت دی دا خو نه را پسې زمری لګېدلې دی نو ماتول مې غواړي چې مات مې کي دلته ما دی کوی کې به ته بچ شما را سرانګې مې نیولې دي نو دی خوا په کوی کې خامار او اجدها د خولې وازه کړې ده
نو بل نظاره ولیدا دا د چې کوم دوا شاخونه نیولی کنه سرانګي نیولی دي نو اوس یو طرف ته سپین منګک دی او بل طرف ته تور منګک دی او په دغه سرانګو په دی ویخ باندې شروع کړی دا هغه لږ جړلې غوسې دی وی کدی منګکانو پکې لګ کار وکا دا سپین منګک لګیا دی او تور منګک لګیا دی نو دا خو وخت پریوزم او دغه ته بداج ده په خله کې راشم په دې حالت کې ډیر اویخ شو بیا تاسو کو د علماو نه د معبرینو نه اغي ورتوي د ازمری چې در پسې لګېدلې دي دا مرګ دی ښا مرګ ارچا پسې لګېدلې دي هر انسان پسې مرګ لګېدلې دي الموت ادنا من شراک نعله او باقی دا کم کوی چې تاولی دا دې کې اجدها ونو دا قبر دی دغه قبر ته د ارچا تک دی او تا چې دا سپین منګک او تور منګک اولی دا تور منګک شپه ده او دا سپین منګک رز دی او دا تا چې کومې سانګې نیولي دا ستاره زندګۍ عمر دی نو شپه ورځ لګیا دي دې باندې غاښونو باندې ریټک وباسي ښه نو بس دغه قبر ته به خامخا تګي نو په دې وجه اینی ټایم مرګ راتلی شي چې دې له مونږ او تاسو هر وخت ذهنن مینټلیټي رډي یو چې بھئی شاید نن دا زما د زندګۍ اخیری ورځ دي هلکه د خپل کاغذونو د خپلو ډاکومنټس کلیئرنس پکې پکار دی نو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله عنه به فرمایله کل امرئ مسبح فی اهله والموت ادنا من شراک نعله مرگ ته تیاری کو ځکه سالک وئی آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں د سلو کالو سامان لوټ کړي دی د یو لمحې پته نشته نو ځکه مسلمانانو مونږ او تاسو ته هر وخت مرګ یاد ساتل پکار دي چې کله مونږ او تاسو مرګ یاد ساتو نو علما ذکر کوي د مرګ د یادولو څه فواید دي او چې مرګ یادو دا فواید براته حاصلېږي یو فایده د مرګ د ډیر ډیر یاد ساتلو تعجیل التوبه الله رب العزت آغا تن ته زر د توبې توفیق ورکړي چې څوک مرګ یاد ساتي ما ته توبه نه کوو ما ته توبه نه وباسو او داسې د اطمینان زندگی تیرو کنه خو خوشاله یو خو مطمئن یو او د ګناهونو انبار مو وګکړې دی زړه مو ګنده دی زړه مو د ګناهونو نه ډک دی توبه نه کوو توبې خبرې را باندې خې نه لګي د توبې ته به اله مونږه جوتی شو کنه چې مونږه دا وګڼو چې دقه د مرګ را پسې لګېدلې شپه راله نو ورځ راله نو شپه راله نو بیا ورځ نو بیا جمعې نو بیا اوړې نو بیا جمعې نو بیا اوړې صبح ہوتی ہے نو شام ہوتی ہے نو عمر بس یوں ہی تمام ہوتی ہے وی د سیکنډې ستنې دا ټک هسې ټک مه ګڼه دا ګړی کې دا ستن د سیکنډونو تاویږي که نه ټک 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 کوي نو د سیکنډې ستنې دا ټک هسې ټک مه ګڼه د جون په ونه دي د تبر ګزارونه کېږي دا چې ساره شپېتو کالو کما ونه در زندګۍ د سیکنډې ستنې دا ټک دا په یو یو گزار کیږي ټک 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 پښتانه وایي چې ګرړېږي ګرړېږي اخر اوورېږي نو دا یو یو سیکنډ ورته راچولي کېږي که نه نو اخر کې به اعلان کېږي چې سړی مړ دی جنازه یې ده الله اکبر کبیره نو چې مونږ او تاسو مرګ مخې ته یاره غلطی را نه وشوه ګناه را نه وشوه یا الله که دا را باندې نن مرګ راغی نو دا به څه کېږي یا الله زما توبه ده ربه تا سره روغه کومه ربه بیا به تا نه خفه کومه ربه بس دا ځلې مې معاف کړې نو
اے رب یو چانس را لراکې نو بیا به نه کوم ربه اے زما ربه زما توبه اے رب دا ځل مې معاف کړې ته به ژاړې الله تاسې نه ماښام راته مرګ راځي یاره ماښام د نه غلطي شوې ده سبا پورې خو پته نه لګي تا ته به د شپې خوب نه درځي که چېرته د شپې را باندې مرګ راغی او د دې ګناه سره لړم نو بیا به څه کېږي نو د مرګ یاد ساتلو یو فایده تعجیل التوبه د انسان تبا الله رب العزت زر د توبې توفیق نصیب کړي دا یو فایده د مرګ د یاد ساتلو شو تعجیل التوبه دویمه فایده القناعت قناعت د لوی دولت دی قناعت دی ته وی کنه دا انسان چې په کوم پوزیشن دی پدې دی د الله شکر ادا کوي بداره ته ډیر شي دي سترګې مشتا لاس په می کار کوي بیبي می دا بچی می دی او بس یو ټیم ډوډۍ راته ملاویږي کستا یو خپه نشتا په دې حال هم د الله شکر ادا کوه دا قناعت دی دا یو خپه مې نشتا ښه ده چې دواړه که چېرته دا دواړه نه وي نو بیا ښه ده چې دا یو خو شته که نه ستا دواړه خپې نشته لکه سترګې خو دې کار کوي که نه ستا بدن کې څه بیماري ده په دغې شکر ادا کوه چې د دې نه خطرناکه بیماري را باندې نشته ځکه بعضې خلک په کلونو کلونو باندې په کټونو کې پراته دي په بدن کې چینجي شوي دي العیاذ بالله بدنونه یې لګېدلي کټ پورې بدنونه زخم شوي دي نو ته خو د هغې نه ښې که نه مړه لکونه روپۍ لګي په دوایانو باندې آرام نه ورځي نو انسان چې په کوم حالت کې دی په دې باندې دی قانع او صابر دی چې ربه په دې وخت باندې زه تا نه خوشحاله یم ربه په دې وجه شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه ذکر کوي یو عبادت دی او یو عبودیت دی دې کې فرق دی عبادت او عبودیت کې فرق دی عبادت ته داسې اعمال او ارکان کې چې په دې باندې رب راضي شي د رب د رضا د پاره کارونه کول دا عبادت دی مسکوما چې رب رضا شي روزه نیسما چې رب رضا شي صدقه ورکوما چې رب رضا شي امر بالمعروف کوما چې رب رضا شي نهی عن المنکر کوما چې رب رضا شي چا سره احسان کوم چې رب رضا شي خلق خدا خدمت کوم د الله د مخلوق خدمت کوم چې رب رضا شي دې ته عبادت وایي او ای الله چې تا د پاره سوک کم حالت پتا راوستي چې ته په دې د رضا اظهار وکې چې رب ز تا نه په دې حال راضی ما مصیبت دې را باندې راوسته رب ز په راضی ما چې الله سوک تا پاغي د رضا اظهار کو دا عبودیت دی نو قناعت دا عبودیت شو چې رب تا زما د پاره رزق دې کم را کړې رب په دې خوشاله یم رب که خپل کور می نشته نو د کرایې کور خو دې راکړې که نه ربه که د کرایې کور نشته په یو خیمه کې خو اوسېږم که نه ربه په دې م رضا یم ته بیا خپل رفتار ګوره چې تا ته الله تبارک وتعالی څونه ترقي درکوي او که کله قناعت نو نو حدیث پاک کې راځي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي لو کان لابن آدم وادی من ذهب کده یو سړی د پاره یو لوی وادي د سرو زرو نشي دې سوي چې رب بس دارا لډیره دا رب یو 2 کروڑ روپے را سره دي او زما خو زندگی د 50 تر رسیدلې 45 60 تر رسیدلې دا چې باقی به کال پاتی کو سورج شپې به پاتی دا 2 کروڑ روپے خو پکې ما د پاره ډیر شي دي سوګدا سه نه وي عمر 80 تا ورسید 1 کروڑ روپے شتا جربونه شتا خو دې دانو اداره لډیر دي صرف پوتا دې بل غواړي نور غواړي نبی علیہ السلام فرمایي لو کانا لابن آدم وادی من ذهب که چرتا د یو تند پارا یو وادي یو غټه کمرا یو لویا
زنګل د سرو زرو نشي دی با دویمم غواړي که دوشي ورتا نو دی دریمم غواړي ما یملأ فاهو الا التراب د داخل بسری په خورو ډکیږي یارا چې کله ملک الموت راشي او د نسا والی کنا او دی قبر کې خخ کړي شي بس دی مړ شو دی اوس نور څه نه غواړي بیا ښا دی بیا سونا چاندي نه غواړي دی بیا بنگلې او دی بیا مالونه نه غواړي د خلبا په خورو باندې ډک شي د مرګ د یادولو فواید مو ذکر کوله یو فیدا تعجیل التوبه نو دویمه فیدا قناعت نو دریمه فیدا محترمو دا د مرګ یادولو فیدی دي سړی به د جون په خون پوشي ښا مونږ د جون په خون ولې نه پوهیږو مونږ د زندگی نه انجای کولې ځکه چې زمونږه شپه ورځ په ګناونو کې تیریږي او خره ته پته ده دا خدا الله نعمت دی دا دنیا دا زندگی دا انجای کا مزه ته نوالا په مزو سره تیر کا خوندونه ته نوالا خدا خون به ال درکې کنا چې دک د مرګ یاد وسره ستا مخه ته او ته د ګناهونو نه محفوظی نو د زندگی خون الی چې سړی د ګنا نه محفوظی چې په ګنا کې سړی مبتلا ای کنا نو د ګنا سره سکیږي محترمو د ګناه کولو سره ظاهری عارضی توګه باندې خوند او مزه حاصل شي خدای سکون غارت شي دړ سکون ختم شي وی لذت عارضی ملی عزت دایمی گئی د ګناه کولو سره تا ته لغون ته لذت لک خوند ته ملو شو خو لګ لذت عارضی ملی عزت دایمی گئی یہ ہے گناہ کا اثر کہ راحت زندگی گئی دا گناہ سره به د جون راحت ختمی دا ځان سره یو فارمولا یو قاعده کلیه دا ځان سره یاد اوساته څنګه چې 2 + 2 = 4 2 + 2 4 نو گناہ کولو سره پریشانی بس دا فارمولا یاد ساته څنګه چې 2 + 2 5 نه راځي 2 + 2 3 نه راځي تب ګنام کې او تب تا ته خوشحالي ملوشي ای حیال است محال است جنون است دا باسي غفي غوري ښا دا ډېر اهم مضمون دی محترمو چې مونږ او تاسو دا ذهن نشین کو چې د ګنا سره لازم دی سکون به ختمي راحت به ختمي پریشانی به ټینشن به د ګنا کولو سره او دویم د دې ګناه کولو سره ګناه مې وکا د رب تابعداري مې ونکا د رب نافرمانی مې وکا رب مې خفق دې سره لازم دا دیکه برا کولی کیږي بوخت برا تکتلی کیږي تکر برا ترا کولی کیږي بودری بمومم دا دوه خبره بنننی تقریر کې خبره خډېره مخه تراله خو ځان سره پکې سیاد ساتو کنه د ګناه کولو سره به یو سکیږي محترمو راحت به ختميږي سکون به ختميږي زندگی کې بتاله چین او آرام نه بیبي بئی بچی بئی جیداد بئی مال بئی ارس بئی مړه د ځان اورغون ته جنمت یې رینو د ګناه کولو سره بسنی سکون بني او دویم چې ګناه دی وکا ټکر بخوري د دې ګناه سزا به ملوي ته دی الله خپکه او تب ټکر نه خوري ته د مزو زندگی دی راګي نو محترمو د مرګ یاد ساتلو یو فائدہ تعجیل التوبه دویمه فائدہ سشوا القناعه او دریمه فائدہ د مرګ یاد ساتلو النشاط فی العباده عباداتو کې به ایکټیویټی پیدا شي عباداتو کې بزلو لګي عبادت به پچوسته سره کیږي نن په ایمان وای موږ د جمعې د مسترازو کنه سره زما ډډې مونږ لګي مستا بس یو بوج غونته دی را باندې کنه چې کله به بس د امام صاحب د 2 رکعات کوي چې بس منځو کو چې تختو
تاسو ګورئ نه زمونږ نوجوانان 99% د جمعې سنت نه کوي. دا خبره نه ده، دا عادت نه دی چې نن زمونږ دا نوجوانان د جمعې په ورځ چې مبارکه ورځ ده، د اعمالو ورځ ده، د قبولیت ورځ ده، دی سنت نه کوي. سبا به ستاسو بچي په ورځ وکړي څه؟ هغه نوجوانان دغې نه خو زه نن واده اخلم د الله په کور کې چې سنت به هم په جومات کې کوئ، چې کوم ځای د جمعې مونځ کوئ. دا بانه مه کوئ چې کور به یې کوو، که څوک یې کور کوئ هغې هم جومات کې کوئ. دا به کم نوجوانان دي سنت به د جمعې د مونځ نه بعد چې کوم سنت دي دا شپږ رکعاته دا په جومات کې کوو. دا کم نوجوانان واده کوي؟ ها جی لا صحیح اوچت کې قطع کوئ ما کم نوجوانان به سنت کوي. جزاک الله خیر. دا واده یاد ساتئ، دا واده تاسو په حجره کې وکړه که په جومات کې؟ او قبلي ته مو مخ وکړه شا او اودس کې وکړه بې اودسه او ورځ د څه وه دونه ډېر تاکید جمعې په ورځ مخ مقبلې ته دی په اودس کې دین بیانېږي او تاسو څه وکړه نو چې څوک واده ماتوي ګورې غم بیا ټکره خوري ښه. نن به پته لګي انشاءالله چې څنګه تاسو که خیال کړي خلکو دا چرګان د شپې بند کړي په دې غټو غټو ټوکرې کې یا په کوټګۍ ولا جوړه کړي چې سار څنګه غلا ور وته کولو کې کنه داسې رامنډي کې دلته لا امام یو طرف ته سلام نه جار باسلی. الله اکبر. او دیو سوچ زر منډه کم مونږ سره په تشکیل کې یو مرګره تلو نوې وخت ډیر وشو. هغه ته امام صاحب وی ته اعلان کې دا اعلان خو ډیر ګران کاری غوي. دا اعلان به څنګه کومه چې امام صاحب څنګه یو طرف ته سلام جار باسلو هغه بیا ډایرکټ ایماندار وي ضروري اعلان وره بل طرف ته سلام نو جار باسلی. نو دلته امام دویم طرف ته سلام نی جار باسلی بیا مونږ دلته لار کیوخه. الله اکبر. مړ د جمعې پرس خو 11 بجې جمعات ته راځه نو 12 بجې راځه نو لږ لیټ ځه لږ دعا استغفار دعاګانې کوه خدا به الاغي کیږي چې زمونږ استاد مخې ته د مرګ یاد وي ښه. نو النشاط فی العباده په عباداتو کې با زمونږ استاد زړه لګي. نن په عباداتو کې ذکر نه لګي کدی خو چې ته مجبورن تسبیح مړو نو برز بعد تسبیح و در دلگا اخر ایچونی تسبیح کې دارد اثر. دلته وای سبحان الله سبحان الله استغفر الله استغفر الله نه زمون مطلب ته سوچي نه زمون معنی ته سوچي بس هغه ټوټل ولا پورا کو. نو د مرګ د یاد ساتلو سره با دریم فایده النشاط فی العباده عباداتو کې باز لو لګي د چا چې بالکل مرګ یې روي بالکل مرګ یې ری. انن زمون مسلمانان دا غواړي چې ته مولوی صاحب د مرګ او د آخرت د قبر حشر خبرې کوي کنه وی دا مولوی صاحب مونږه یاره دلته داسې ډرامې کوا لطیفې ورته کوا خاکی ورته وایا بس خلک خنداوره خنداو په تقریر کې داسې خلک هم ملاويږي داسې مولایان هم ملاويږي بس خلکو ته په تقریرونو کې خاکی ماکی او ډرامې کوي او یار هغه پورا وایرل کیږي مخه ته چاته وې چې په کوم خبر استا غون د دنیا آخرت جون جوړيږي دا خبرې نه وایرل کیږي اسی پکې یو ډرامه لطیفه ور خوشی کا یاره بیا ولا وکړه ما خامه پورې بغا په ملیونو کې داغي ویوز چلیږي او مولوی صاحب نن سبا په دغه عادت شوی دی یاره اگر مې یو تقریر اوریدا نو مولوی صاحب ته پکار داري چې صحیح بخاری کې دادي صحیح مسلم کې دادي نو مولوی صاحب وی اگر مې یو فیسبوک باندې یو پوسټ کته رواه د فیسبوک پوسټ نو چې تقریر دی ته پاتې شو یار. نو اے محترمو چې کله زمونږ استاد مرګ نه یاد نو مونږ او تاسو تبا د توبې توفیق نه ملاوي بغیر توبې نه بیا سړی د دنیا نه لاړ شي خا د ګناونو پړن ځان سره یوسي حقوق الله حقوق العباد د ځان سره یوسي چې کله مونږ او تاسو مرګ یاد نه ساتو نو زمونږ او تاسو کې به قناعت ني بے صبری به راکې هرس به راکې لالچ به راکې او کله مونږ او تاسو مرګ یاد نه ساتو زمونږ په عباداتو کې په اذکارو کې په نوافلو کې په دې کې زړه نه لګي. نو محترمو چې مونږ کوشش دا کوو کنه چې د مرګ یاد
دې لپاره بعضې روایتو کې یو دعا هم راغلې ده او یہ څوک د دې دعا اهتمام کوي که نه روزانه 25 کرتا یا 27 کرتا دا دعا لولي نو دې سړي ته به الله پاک د شهادت مرګ ورکړي هغه درجه به د شهادت اکمه دعا را اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت دو ټکی دی یاره او یادول خو بغواړي که نه څنګه دعا شوه اللهم بارک لی فی الموت د یو ټکی بدلوي مرا سره وای چې زو ته ډیره قیمتي دعا ده اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت مړه هر مانځه پسې پنځه پیرې وایا یا شپږ پیرې وایا د مانځه نه وروستو خو معنی ته سوچ کوا یا الله اللهم اے الله بارک لی فی الموت ما ته په دې مرګ کې برکت واچې ربا چې مرګ راته راځي چې د ایمان سره چې مرګ راته راځي چې ما باندې حقوق الله حقوق العباد دا نه پاتې شوي چې د خوشحالۍ مرګ چې داسې وخت کې راته مرګ راځي چې بل ته محتاج نه یم چې داسې وخت کې راته مرګ راځي چې په خلکو باندې بوج نه یم چې خلک وایي شکر دې بېغمه شوته نه اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت او رب د مرګ نه رستو قبر دے صراط دے حشر دے میزان دے عمل نامه دا رب د دین اخوا زندگی کې مراته برکت واچے خیر پکې راته واچے اللهم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت نو دا په دک حدیث عمل شو چې نبی علیہ السلام فرمایي اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت تاسو غلذتونه خوندونه ماتون کی سیزه ډیر یادوي چې هغه مرګ دی الله رب العزت دې مونږ او تاسو لا د مرګ یاد را نصیب او الله رب العزت دې مونږ او تاسو خپل کامل بندگان وګرځي الله دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق را نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین